الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. کچری الله رب العزت تو پدغوی کی ایوی طائفی گروه تا دوباره واپس راوستوي بیا دغو تونه اجازات وغوړي د جهاد دپاره وتلې دپاره نو ته ورته دا وایه چې تاسو به هیڅ کله همیشه دپاره مو سره بیا نه وځئ او نه به تاسو مو سره په یوه ځای د دښمن خلاف جهاد کوئ. انکم رضیتم بالقعود اول مرة فقعدوا مع الخالفین. بشکه تاسو اول پیری کې په نستی باندې راضي شوي وې لہذا اوس څټه په تېږېدونکو خلکو سره تاسو کښېنئ. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. او په دغو کې یوه کس باندې یا څه هغه کله مړ شي المونځ ونه کړي او نه په قبر ورته ودرېږي. انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بشک دغو الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره کفر کړی ده او هغو داسې هول کې مړه شوي دي چې هغو فاسقون دي. اردو کې ترجمه کوم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لوٹا دے اور وہ آپ سے جہاد کے نکلنے کی اجازت چاہیں تو انہیں کہو کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ نکلنا اور نہ ہی میرے ساتھ ہو کر دشمن کے خلاف لڑنا. انکم رضیتم بالقعود اول مرة فقعدوا مع الخالفین. بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہوئے تھے سو ابھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اور ان میں سے کسی مرنے والے کی قبر پر کبھی مت کھڑے ہوئیے اور نہ ہی اس پر کوئی نماز پڑھیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون. بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق تھے. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. مو کیسا لگیا کړي وه د غزوه تبوک. په غزوه تبوک کې منافقینو پیغمبر علیه السلام خلاف مختلف قسم سازشونه وکړلو. پیغمبر علیه السلام نه یې جهاد نه نیمو ځان پاتې کړلو نیمو سره لوړلو. بیا لیارې کې پیغمبر علیه السلام پسې پرپیګنډې خبرې او د نعوذ بالله د پیغمبر علیه السلام د مړ کولې د قتل کولې سازشونه د هر څه بیان کړلو. اوس داسې وشولو چې الله رب العزت په دا اواله یود کې فإن رجعك الله الى طائفة منهم مخکې به جنګونو کې پیغمبر علیه السلام منافقین ځان سره بیولي چونکه مسلمانان په تعداد کې کم نو د جمعیت زیاتوالي دپاره روب داب جوړولي دپاره تعداد زیاتوالي دپاره به پیغمبر علیه السلام منافقین ځان سره بیولي. پیغمبر علیه السلام ته به ښه پاتې وه چې ته منافق یې هغه ځای کې به جنګ نه کوې خو یوه سیټ ته به ناست وي الټا به چې کوم د مسلمانانو هغه زړونه لاندې کولي کوشش کوي خو مجبوري وه پیغمبر اسلام به ځان سره بیولي. اوس غزوه تبوک چونکې تاسو ته مو دا خبره کړې وه چې دا د پیغمبر علیه السلام اخري غزوه وه نو دې ټایم کې مسلمانانو الحمدلله لږ زور خسته و. دې ټایم کې لږ پاور ورسره پیدا شوی و ځکه چې غزوه تبوک کې چې کوم تعداد راغلی ده ټولو نه کم ورکې 30,000 راغلی ده. د 40,000 والا کولا شته دي نه زیاته شته نو داسې وایي چې 1,000 کسان هم مسلمانانو خپله وو. دې نه مخکې کوم جنګونه وو هغو کې به مسلمانان 2,000 3,000 300 نو په دینه مخکې فتح مکه کې چې کوم ده هغه 10,000 نو دا اول موقع چې مسلمانان کافي تعداد کې 30,000 نو داسې وایي چې زیاتي مسلمانانو هغه احتیاج او محتاجي ختم شوي وه چې منافقین یې ځان سره بیولي وه. چنانچه په دې آیات کې الله رب العزت پیغمبر اسلام ته وصیایي چې بس انډوره ډېره وه آینده که چیرې داسې موقع راغله ده د جهاد او دغو بیا تو ته دا ویلو چې یاره موږ چې کوم ده که نه اجازات موږ ته راکړه موږ دې سره ځو نو ته به ورته دا وایې چې لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. نن نه بعد به تاسو مو سره نه جهاد ته ځئ نه به چې کوم دا که نه د دښمن خلاف د جنګ دپاره مو سره تاسو ځئ بس په تاسو باندې پابندي ولګېدله. ویلې انکم رضیتم بالقعود اول مره. تاسو اول ورې په غزوه تبوک یا څه تاسو ته مو ویلو تاسو اول ورې چې کوم دا که نه باني مني وکړئ او لوډ نه رئ. اوس لګیا شئ تاسو مونه اجازتونه خلئ نو بس نن نه بعد پابندي په تاسو ولګېدله. چنانچه مفسرین فرمایي چې دې آیات نه بعد پیغمبر علیه السلام بس بیا منافقین چې ته غزوو ته چې پیغمبر علیه السلام خو خپله د آخري غزوه وه خو دې نه بعد پیغمبر علیه السلام نورې اغستولي دي جنګي
مهمات پیغمبر اسلام ستولې دي په هغه کې به منافقین پیغمبر اسلام سره نسول. د بل آیت ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا، سو دغه کې کچوک مرشي نو هیڅ کله د جنازې الموز په ونه کې نه په قبر وته وداري. اچھا د دې متعلق مفسرین فرمایي چې دا د منافقینو څخه مشر وو، هغه ته رئیس المنافقین نه شو، یعنی د منافقینو سردار دغه نامه وا عبد الله بن ابي. د دې زوی وو دغه نامه عبد الله وا. نو دغه زوی ډیر مخلص مسلمان وو، ډیر نیک او ډیر دیندار سړی وو، د دین لپاره ډیر لوی قرباني والا سړی وو، او د پلوري څخه د لوی منافق وو. نو داسې وشول چې پلوري مرش څه کله مرش والو، نو دغه زوی د پلور ظاهر خبر دی وسوي پلور سره ډیره دل بستګي وی ډیره مینه وی وسره. نو پلور هغه مینه نه دوه مغلوب شول، پیغمبر اسلام ته راول چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو مهرباني وکا یو خروشای مو پلور جنازه وکا، او دویمه خبره دا وکا چې ته د خپل خط مبارک مو ته روکا چې دا ز پلور ته وروچاو. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ډوړه خبري وسره ومنلې، چنانچه پیغمبر علیه السلام دغه د جنازې المنځ ته تیار شول او خپل خط مبارک وتا زوی ته وتویر کړو، هغه خطیا ور وچولو. نو دې ټیم کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی پیغمبر اسلام څخه جنازې ته مخکې کېدو د 60 آیات کې د 2-3 آیاتونو مخکې مو یو آیات ویلو ته استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کته دي ته د بخنی د وکی کنه وکی څاویا وری وکی مونږ به. نو دا آیات چې مخکې نازل شو، نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه پیغمبر اسلام جنازې ته مخکې کېدو، نو پیغمبر علیه السلام یې دغه کپړې نه روانې ول چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې جنازه کوي، دا خو منافق وو، دا خو کافر وو، د اسلام خلاف کوم سازش نه څنګه دی نه وکړه، ته بیا دې جنازه کوي. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو چې د چال د الله رب العزت معنی نه یې کړه، الله تعالی متدایلی دي چې کته استغفار وتوکي کنه وکي زینب اخو. نو موته واضح د سینې دی چې نه به کوي، بس الله رب العزت دا فرمایلی دي. نو لہذا زه خپل هغه کوم کوشش کوم استغفار وتغون جنازه وتکوم. چنانچه پیغمبر علیه السلام بیا جنازه وکړه، چې جنازه وکړه نو بهرحال الله رب العزت هغه نه بعد دا آیات نازل کړل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. آینده به داسې سړی چې کله مرشي هغه کافر وي د هغه جنازه به هرگز نه کوي. چنانچه حضور صلی الله علیه وسلم د دینه بعد یو منافق چې بیا جنازه نه وکړل، ویل چې دیږي کې پابندي ولګیدل. اوس دیږي کې مفسرینو یو dva اشکالات ذکر کړی دي. یو دا چې لکه پیغمبر علیه السلام ته خاپاتی و صدا منافق دا او د اسلام ټول غړ د خمانه ده چې ته د اسلام خلاف سازش کېدلو، پیغمبر علیه السلام ته تفتیش کول او چاته ورته دور واتو سازش پیډیو، پیغمبر علیه السلام ته خاپاتی و. نو چې کله پیغمبر علیه السلام ته پاتې و بیا د پیغمبر علیه السلام د امتیازي سلوک دي سره ویلي وکړل. پیغمبر علیه السلام دې جنازه یا وکړه او ورسره خط مبارک یا وته ویل کړو. یو روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام خپل توکیا د خلی تور وچوالي، یعنی خپل توکی مبارکي د دې خلی لپاره هغه کړل. نو یعنی دا امتیازي سلوک چې کوم دا کنه دا پیغمبر علیه السلام ویلي وکړ. نو مفسرین دې مختلف جوابات ورکړي دي. یو جواب دا ورکړه دا چې اصلا کې پیغمبر علیه السلام دا کور دی هغه د زوی دلجویی لپاره وکړ. پیغمبر علیه السلام سوای چونکه نه د عبد الله بن ابي سوای کوم دا هغه یو ډیر مخلص مسلمانو، نو دی هغه خواهش دا او پیغمبر علیه السلام دی هغه خواهش تکمیل دی لپاره چې د اسلام دی لپاره یو قسم ډېری قرباني دي کړې دي. لہذا چلو دا کا په مو یوې د خبرې خوشاليږي، نو څه بعد خبره نه ده، لہذا دی هغه دلجویی مقصود واځه کا پیغمبر اسلام دا وکړ. دویمه خبره په حدیثونو کې یو واقعیا راځي چې جنگ بدر کې د پیغمبر اسلام تر او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ دا مسلمان نو وخت کې، نو دا د کافرونو طرف نه جنگ تر غلو، نو دو گرفتار شو. څه کله گرفتار شو نو دو بډې ډېر چاغو ډېر ډینګل واټ سړی او د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ رسته مسلمان شول. نو دیدی خط نو اجان کې چې ته خط ورې دی شول. نو پیغمبر علیه السلام و فرمایلو چې یاره چوک د سشتو چې دې خط ویر کی. نو د عبد الله بن ابي چې کوم دا کنه دا بډې ډېر چاغو، نو دی اختیان کې خپل خط بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر اسلام ترو خپل خط یې وتویر کړو. نو پیغمبر علیه السلام د دې هغه خېګړې جواب په دې موقع کې ویر کړو چې پیغمبر اسلام دې ته خپل خط مبارک ویر کړو. دا دی هغه جواب. او دریام جواب مفسرین دا ویر کړه دا اصلا کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم یو بل شي طرف ته پیغمبر اسلام توجه او هغه دا یو روایت کې راغلي دی پیغمبر اسلام فرمایلی دی مفهوم دا شاید
څکه زه چیرې دا کور وکم د دې جنازه وکم نو د دې قوم ډیر کفي مخلوق په مسلمان شي. چنانچه د دې سړي عبد الله بن ابي تعلق قبیله خزرج سره و. چې کله پیغمبر اسلام د دې دان منا جنازه وکړه نو د خزرج 1000 کسان مسلمان شول په دغه خبره باندې. څګوره دې کاش ټول عمر پیغمبر اسلام سره څه وکړو او پیغمبر اسلام اخیری عمر کې دې جنازه وکا خطیا ورکو نو چې څوره خګړهونه کېدله پیغمبر اسلام سره وکړه. د پیغمبر اسلام دی عمل نه د دې قوم او د قبيله خلک ډېر متاثر شول چې 1000 کسانو مسلمان شول. الله دې مونږ ته نیک عمل توفیق